ویل کافرو چې سودا بازار تصور په دین کې نشته، د بارګیننګ تصور په دین کې نشته، د کمپرومایز تصور په دین کې نشته. ها انډرسټینډینګ پیدا کې سبق کې انډرسټینډینګ او بارګیننګ کې ډېر فرق دی. بارګیننګ کې ګیو اینڈ ټیک کیږي، په انډرسټینډینګ ګیو اینڈ ټیک کیږي، په خبره باندې پوهیږي په خبره باندې سړی پوهیو. رسول پاک صلی الله علیه وسلم تعالی ما واقع ذکر کړی و چې یو کال ته موږ سره زموږ د معبودانو یو کال موږ تاسو سره الله تعالی ورته وي اما تاسو ته وي چې قران کې دا واحد ځای چې خدای کافر ته وي او کافرانو، ځکه دا خبره ډېر د نسبی توبه دا خبره ډېر د نسبی موږ په داسې خبره باندې خو انسان لا وتور دي وي رخصه مرته دې خدای ته نه ګوري دا څه خبره دا څه وایي کنه وایي چې ډېر ناروا خبره څوک نه ورته وي ها نور ته دې خدای ته وګوره دا څه خبره شرمېږي نه صحیح. بیا موږ پښتانه خو تیز خلک یو خو بې غیرته دا اوس ته شرمېږي نه داسې خبره کوي صحیح نه. الله تعالی خو څنګه نه کوي خو ورته یو کافرانو تاسو خبره چې پیغمبر نه تقاضا کوي چې تاسو د بوتانو عبادت وکړئ. قل یا ایها الکافرون اوایا او محمد صلی الله علیه وسلم چې او کافرانو لا اعبدو. اما تاسو ته بعض مفسرین وایي تکرار د تاکید لپاره، موږ نو چې تکرار دی، موږ دا خبره تکرار نه وبس. لا اعبد ما تعبدون، عبادت نکوم ما د هغه معبودانو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ، ولا انتم عابدون تاسو عبادت نکوونکي نه ما د هغه خدای عابد چې زه عبادت کوم، ولا انا عابد انیمت عبادت کوونکي ما په هغه طریقه باندې عبادتوم چې تاسو د مدتونو نه په کومه طریقه باندې عبادت کړی دی. ای خو بیت الله شافیر هم ګرځیدل نو بربند به ګرځیدل، تاړي بیوال شپیلی بیوال صحیح. ولا انتم عابدون ما اعبد اني تاسو عبادت کوونکي دا چې زه عبادت کوم. نو دا خو یو معنا شو چلو اندنه دویاتونه لا انتم عابدون ما اعبد لا اعبد ما تعبدون، زه عبادت نکوم یعنی زما او تاسو په معبود کې شراکت نشته. دا ورته ولیکه خلاصه چې زما او په معبود کې شراکت نشته، تاسو معبودان نور دي، زما معبود یوازې الله دی. او نمبر 2 زما او ستا طریقه د عبادت اړو مماثلت نشته، تاسو طریقه د عبادت اصل نه ورته طریقه ده. او دویمه معنا چې لا اعبد ما تعبدون، زه عبادت نکوم ما تعبدون، زه عبادت نکوم فی الحال ما د هغه معبودانو چې تاسو عبادت کوئ، ولا انتم لی تاسو عابدون عبادت کوونکي فی الحال ما د هغه خدای عابد چې زه عبادت کوم، ولا انا عابد انیم زه عبادت کوونکي په مستقبل کې په راتلونکي وخت کې ما د هغه معبودانو عبادتوم چې تاسو عبادت کړی دی، ولا انتم عابدون اني تاسو عبادت کوونکي مستقبل کې زما تاسو نه توقع نشته چې تاسو به د خدای عبادت وکړئ. نو د حال او د استقبال فرق ته پکې څه شی دی. لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم تاسو د پاره ستاسو دین اما د پاره زما دین. نو د دې آیت تشریح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 84. قل او آیت او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل یعمل علی شاکلته چې هر یو د عمل کوي قزیم اکتاسی نه، کل یعمل هر یو د عمل کوي علی شاکلته په خپل طریقه او په خپل عقیده باندې تاسو خپل کوي ما پېږئ. صحیح شو. دا چې سړی ایروګنسي سړی ایروګنسي او ضدي او عنادي شي هغه ته بیا سړی عمره ساده طریقه خلک موږ معاف کړ. دا پیغمبر اسلام داسې نه وایي چې نه کفر توثیق کوي. لکم دینکم ولی دین معنا دا نه ده چې استاد دام ټیک ته زمونږ دام ټیک استاد دا سره زنا ورته طریقه ده، دا څه ټیک ته ټیک یوازې هغه طریقه چې الله تعالی لري ده. قل کل یعمل علی شاکلته وایا ورتا چې هر یو د عمل کوي په خپل طریقه، ځکه دا رستو جمله د دې تشریح کوي چې فربکم عالمو پروردگار ستا عالمو خپو یده بمن پاچا باندې و ادا سبیلا چې د چالار د هدایت لار ده. الله تعالی حق او باطل ډیر ښه پیژني. دې تاسو په خپل طریقه کوئ، موږ خپل طریقې ته پرېږدئ. تاسو په خپل طریقه دې ته وایي په اخلاقیاتو کې دې ته وایي صفح صاد فا حا صاد فا حا، دا هم اعلی اخلاقیات دي. معنا دا دیکھو ګور یعنی د انسان نیچر او فطرت دا دی چې دې به خلکو سره خلط ملت کوي. څه به کوي؟ خلکو سره به
خلق یو سره کزان له تنهایی کې اوسېږي نه چا سره تعلق ته نه چا سره الیکس نه چا سره بزنس ته چا سره کاروبار ته نه چا سره ولاتر ته نه غم ته نه خادش ته داغه متعلق څو کې سره کولی دا خسرې کې بس سره خسرې تو خو میدان کې عمل غواړي یا خامل یا بد عمل نو بیا به وایي یا خسرې دي یا بد سره نو چې څه دا سره نه دي خسرې بد سره ته خو بیا سره خو دې زه خو یا په پالټیو سایډ دي او یا په نیگیټیو سایډ دي دا ډو سره نه دي ځکه دا چا سره تعلق نشته خلق مالک نشته نه چا په غم دی نه چا په شادای دی نه چا په روغ دی نه چا په رنځور دی نه چا په تعلق دی نه په سلام دی نه په بزنس دی نه په کاروبار دی نه چا سره په هیلث دی صحیح نو تاسو نه ویل چې بوډا خبره ده چې بوډا زوی پسې جړل نو ته نه چاته پوښتنه ته ولې جاړې زوی یې مړ دی وې څنګه سره دا زوی دی نه چا د خو نه چا د بده وي بیا خو مړ خو دلا وسه